السلام علیکم ملګرو غټ بریکینګ نیوز دا راغله ده چې را روان پی اس ال کې با دوه نور لوبډلې هم تاسو له کتلو نه ملاویږي دوه نوي لوبډلې به هم په پی اس ال کې را روان پی اس ال کې راځي بل د هفته پروز یعنی پرون د پی اس ال د مالکانو کانټریکټ پاکستان کرکټ بورډ سره ختم شو یعنی د پی اس ال چې څومره هم ټیمان دی لوبډلې دي لاهور کلندر پېښور زلمی د دې د مالکانو کانټریکټ پېښور زلمی مطلب د دې ټولو ټیمانو کانټریکټ چې کم پی سی بی سره ساينو اب پرون ختم شوه دی د هفته پرواز باندې د لاسو کالو کانټریکټو چې کله پی اس ال شروع کېدو نو د پېښور زلمی لوبډله چې کم دی دا جاوید افریدي اشتلی و د لاس کالو د پاره چې لاس کاله پرون د هفته پرواز ختم شو یعنی د پېښور زلمی مالک فلحال لا جاوید افریدي نه دی د کراچي کینګ مالک سلمان اقبال نه دی د اسلام آباد یونایټډ مالک علي نقوی نه دی د کویټي ټیم مالک ندیم عمر نه دی لکه څومره هم مالکانو عین د لوبډلو رائټس واغشتل شو اوس په دوباره پاکستان کرکټ بورډ د لوبډلې په خرڅي د لپاره باقاعده قیمتونه لګای چې په دې قیمت باندې فلانه لوبډله خرڅيږي خو د لپاره اوس د پی اس ال منیجمنت او پاکستان کرکټ بورډ زړو مالکانو ته آفر پرې خره دا نه چې په زړو مالکانو نه جاوید افریدي نه بو د پېښور زلمی ټیم واخلي او نوی او بل کس لبه ورکی یا د لاهور کلندر چې کم مالک ترانه فواد غنه به ټیم واخلي او بل چاله به د لاهور کلندر ټیم ورکی نه جی چې د پېښور زلمی مالک هغه سره پیسې وی لکه جاوید افریدي وای چې د پېښور زلمی ټیم واپس اخلم نو ایشته شي کم رولز ولای خري چې اوس په پاکستان کرکټ بورډ د ټولو ډلو نوي قیمتونه لګي خو نوې ریټ چې کم دی هغه به مالکانو ته پهلا آفر کیږي نوې ریټ چې کم راځي اب زړو مالکانو ته آفر کیږي ډومبه حق پر زړو مالکانو وي لکه جاوید افریدي غوړي چې پېښور زلمی لوبډله اخلي ډومبه حق پر جاوید افریدي وي خو قیمت چې کم دی اب ول پاکستان کرکټ بورډ لګي او د کمال خبره دار چې دا وخت په پی اس ال کې ټول نه مهنګا ترين کم ټیمان دي ا پېښور زلمی او لاهور کلندر دي د ویورشپ حساب سره هم او د فین فالوینګ حساب سره هم پېښور زلمی او لاهور کلندر د دوه داس لوبډلې دي چې د دې ویورشپ هم ډیر زیات راځي او د دې فین فالوورز هم ډیر زیات دي نو په دې وجه باندې تاسو لموي چې ټول نه ګران لوبډلې چې کم دي دا وخت په پی اس ال کې پېښور زلمی او لاهور کلندر دي خپل زاړه مالکان په خادي ځکه اوس لاهور کلندر نه د ملتان سلطان ټیم چې کم دی علي ترين له هم خطر ده پاکستان کرکټ بورډ ویلي دي چې زاړه مالکان چې کم اهل وي نو الا باغی ل ټیم ملاويږي چې کم اهل لفظ ور سره استعمال کړي دي نو تاسو لا پته د علي ترين او د پاکستان کرکټ بورډ چې کم لانجه روانه ده نو کې دې شي پاکستان کرکټ بورډ او پی اس ال منیجمنت وای چې علي ترين اهل نه دی د لمونګه د ملتان سلطان ټیم نه ورکو نو کې دې شي د ملتان سلطان ټیم مالک چې کم دی بدل شي او نور چې اسوم رحم زاړه مالکان او د خپل لوبډلې واپس واخلي لکه اسلام آباد یونایټډ لوبډله چې کم دا اغا ندیم عمر داغي چې کم مالک ندیم عمرو علي نقوی علي نقوی د اسلام آباد یونایټډ مالک نو علي نقوی چې غوړي به واپس اسلام آباد یونایټډ لوبډله ایشته شي او کوټه مالک چې کوم ندیم عمرو چې ندیم عمرو غوړي واپس کوټه لوبډله واپس اغشته شي خو چې بل څوک دیوان خلی په حق د ندیم عمر دی او که ندیم عمر انټرستډ نه ویني دا کوټه لوبډله وا بل نوی مالک ته ملو شي خله ملتان سلطان خبره مې سره وکړه چې ملتان سلطان مالک له خطر ذکر هغه لین چې کوم دی خراب دی هم ملتان سلطان قیمت چې کوم 63 کروڑ قیمت د دې ټیم 63 کروڑ کې دی شي اوس قیمت نور هم سیوا شي او د لاهور کلندر او د پېښور زلمی قیمت چې کوم دی په پارابونو کې وي خزاړه مالکانو ته دا فائدہ هم شته چې له 25% ریلیکسیشن ورکړی شوی دی زړو مالکانو له دا فائدہ را چې له 25% ریلیکسیشن ورکړی شوی دی مطلب دا دی چې اوس یو ټیم د 100 کروڑ روپو وی کنه